أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. نن درس کې ان شاء الله العزيز سورة النساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 15 آیات نمبر 101 ویلې کېږي. نننی درس ترجمه چې دی نو هغه ډېره ده چې دی نو هغه یو څو مسایل چې دی نو هغه پکې دي، نور څه داسې مشکل چې دی نو هغه پکې نشته. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما قبل سره ربط او مناسبت آسان دی. دینه مخکې چې نو هغه د هجرت او دغه شانتي چې نو هغه د جهاد تذکره وشوله. دینه مخکې د هجرت او د جهاد چې دی نو هغه تذکره وشوله، او عمومي طور باندې هجرت او په جهاد کې چې دی نو هغه د سفر ضرورت راځي. نو بیا چې کله دغه سفر کېږي نو په دغه دورانه کې د منځ هم چې دی نو هغه وخت راځي. نو دې آیات کې اوس د منځ چې دی نو هغه په حالت د سفر کې د منځ چې نو هغه تذکره کولی شي. اوس سفر نو په سفر کې چې نو هغه به منځ قصر کوي. قصر معنی چې دی نو هغه د څلورو په ځای به 2 رکعاته کوي. دا د ټولو حضراتو متفقه فیصله ده چې 48 میل مسافت باندې یو سړی چې دی نو هغه وځي، نو دا سړی چې دی نو هغه بیا سفرانه منځ کوي. 48 میل چې دی نو هغه په باندې 77 کیلومتر جوړیږي، خو لنډه ده 78 کیلومتر په فاصله باندې چې یو سړی وځي. نو دا 78 کیلومتر په فاصله باندې د اراده وي چې زه ځم وسو. اوس دا سړی چې دی نو هغه کله د خپل کور علاقې آبادۍ نه ووتلو، بیا د مانځه ټیم رالو، نو دی به بیا قصر کوي. لکه مثلا بریکوټ نه اوس مونږ چې دی نو هغه ځو، نو چې د بریکوټ نه یو سړی په غاښې باندې واختېدلو، دې ځای پورې نو هغه دا بریکوټ علاقه شمارلی کېږي. غاښې باندې دی واختېدو، ګورتۍ شوله یا د ګورتۍ نه مخکې چې دی نو هغه شولو، نو اوس دی دغه ځای کې د مانځه ټیم رالو، نو دا سړی به اوس قصر مونځ کوي. اگر چې د 78 کیلومتر لا پوره کړي نه دي، د مردان ته یا چې دی نو تخبیې ته نه دی رسېدلی، خو د اراده چې دی نو هغه ځای پورې ده. نو چې کله د اراده د هغه ځای پورې ده، نو د 78 کیلومتر چې نو هغې فاصلې دغه چې نو 3 منزله 48 میل دغه اراده ده، دی به اوس سفرانه منځ چې نو هغه به کوي. سفرانه منځ چې نو هغه په کم کې کولی شي. نو سفرانه منځ چې نو هغه په 3 منځونو کې کېږي: یو ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن. په دې 3 کې سفرانه منځ کېږي. د دې 3 نه ماسیوا چې دی نو د ټک ټک څه راځي مکو که نه مړه 3 منځونه کې چې دی نو هغه سفرانه منځ کېږي: ماسپښین، مازدیګر، ماسخوتن. په دې 3 منځونه کې چې دی نو هغه به د 4 رکعاتو په ځای باندې چې دی نو هغه 2 رکعاته کوي. باقي دویمه مثلا په سنتو کې، وترو کې، سحر په مانځه کې، ماښام په مانځه کې، په دې کې قصر چې دی نو هغه نه کېږي. 2 خبرې. درېیمه مثلا اوس یو سړی چې دی نو هغه په سفر باندې ووتلو، دی سنت کوي. نو دغه سنت چې دی نو هغه به دی کوي او که نه کوي. نو که د سفر چې دی نو هغه سفر در سفر وي، د سفر در سفر چې دی نو هغه روان وي، او د سره چې دی نو هغه ټیم هم کمي، ګاډی سره هم خپل نه وي، نو په دغه صورت کې په ده باندې چې دی نو هغه د احنافو مفتابهي قول مطابق چې دی نو هغه سنت نشتی، سوا چې دی نو هغه د سحر د مانځه نه، چې د سحر په منځ کې چې دی نو هغه به سنت کوي، ځکه د سحر د سنتو مطابق چې دی نو هغه تاکید ډېر زیات راغلی دی. اوس که چېرته د سفر در سفر نه وي، لګاتار مسلسل چې دی نو هغه دغه شانتي سفر در سفرې نه، دویم د سره ټیم او سورلی هم خپلی، نو بیا غوره دا دی چې دی ورسره سنت وکړي. خو چې سنت کوي نو سنت به دی کامل کوي. په سنتو کې چې نو هغه قصر دا نشته. او د ماښام منځ کې، نو د ماښام منځ کې چې نو هغه ځکه نشته چې د 3 رکعاتو چې دی نو هغه نیم نه راځي، یا به 2 راځي
نو هغه بیا نیم شو نه څه د پاسه د نیم چې نو راغلو نو دې کې قصر چې نو هغه نشته نو دې کې به نو هغه د قصر دا به نه کوي نو د دې سره چې نو هغه دغه د قصر اوس قصر څلورمه مسله دا قصر د څلورو په ځای 2 رکعاته کول دې ته قصر ویل کېږي نو دا قصر دا رخصت دی اجازت دی او کدا واجب لازم دی امام شافعي رحمه الله دغه شان دا سره نور حضرات هغه وایي چې قصر دا لازم چې نو اجازت او رخصت دی که یو سړی څلور ماسپښین چې نو څلور رکعات وکړلو نو ډېره ښه او که 2 رکعاته کوي نو د هغې نه ډېره ښه مونږ احناف چې نو هغه وایي چې نه څلور رکعاته په ځای 2 رکعاته کول دا واجب دی که یو سړی چې نو هغه د څلور رکعاته چې نو هغې په ځای د 2 رکعاتو باندې په ځای باندې چې نو هغې څلور رکعاته وکړلو نو دا سړی به ګنهګار وي بیا به د ده مونځ ته کتلی شي مونځ یې وشولو که ونه شولو نو که ده به کې قاعده وکړله نو بیا د ده مونځ وشو خو د دغې باوجود دا سړی چې نو موسی او ګنهګار چې نو هغه هم شولو ګنهګار په دې وجه باندې شو چې یو چې نو هغه د الله د پیغمبر چې نو هغه مخالفت وکړلو دویم چې نو هغه ګنهګار په دې وجه باندې شو چې سلام ګرځول چې نو هغه په ده باندې ډایرکټ لازم ولو او د چې نو هغه سلام ونه ګرځو بلکې د په سلام کې چې نو هغه تاخير وکړلو 2 رکعات چې نو هغه وسره نور ټچ کړل نو چې کله سره د 2 رکعات نور ټچ کړل نو د پاغي کې تاخير وکړلو نو په دې وجه باندې وس دا سړی چې نو ګنهګار شو البته مونځ نو هغه وشولو خو کده به کې قاعده نه کړي 2 رکعات بعد قاعده نه کړي نو بیا د سړی مونځ نو هغه د سره ونه شو ولی ځکه چې وس کله د قاعده ونه کړه نو اخرنۍ قاعده فرض ده او د فرض قاعده چې نو هغه پرې خو ده په هغې پسې ډایرکټ چې نو هغه 2 رکعاته نور وکړل نو د دغه مونځ نو هغه ونه شولو شپږمه مسله وس د یو سړی نه چې نو هغه په حالت د سفر کې نو هغه مونځ قضا شي نو دی چې وس خپل کور کې علاقې ته راشي نو دی به دغه مونځ کوي نو که یو سړی نه مونځ نو هغه په حالت د سفر کې قضا شولو او دی خپل علاقې ته رالو نو بیا به دی دغه قضا مونځ نو هغه د سفرانه هغه به کوي کوز ماسپښین چې نو هغه دی وتله په سفر باندې کور ته راورسېدو مازدیګر مانځه ټایم و مازدیګر وخت چې نو هغه روا شو نو دی به اوس د ماسپښین د مونځ نو هغه 2 رکعاته قضا چې نو هغه به راګرځوي اومه مسله یو سړی چې نو هغه په سفر کې ولو لکه اوس مثال په طور کې چې نو هغه د پیښور نه رالو مردان نه چې نو هغه رالو اوس پیښور مردان نه رالو 1 بجې نه چې په 1 بجې ته د دغه ته چې نو ابوها یا نو ګورته دی علاقې دی تر ورسېدو لا بریکوټ حدود کې نه داخل شي او د چیر دا خو چانس د سفر چې نو هغه فائدہ ده چې دا غي په سو کم 2 رکعاته د 2 رکعاته مونږ وکړلو بیا دا غي نه اورست د خپل علاقې ترالو مقیم شلو خپل ځای تر ورسېدو نو آیا د بوز د مونږ نو هغه دوباره کوي او بیا به نو د به د مونږ نو هغه دوباره نه کوي دغه په وخت کې نو هغه دغه وجوب شروع شو مونږ وخت نو هغه د متوجه شو او د په حالت د سفر کې چې مونږ وکړو د قموس نو هغه کافی دی بیا به د باندې نو هغه د مانزه په دوره د وخت په دورانیه کې کده ارالو مقیم شلو نو دغه مقیم کېدو باوجود په د باندې دغه مونږ نو هغه دوباره اعاده چې نو هغه نشته دی به دغه مونږ نو هغه دوباره دا بنه کوي نو د نو هغه دغه سره سو متصلې بیا چې ځین کې سره راځي ته پوسم کولای شي نو الله جل الله خان مونږ وې زمنګ د احناف په نسبانی سفر چې نو هغه به قصر دا چې نو واجب دی داغه د پر یو دلیل زموږ سره حضرت عبد الله ابن مسعود حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت ده حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای صحبت النبي صلی الله علیه وسلم ما د حضور صلی الله علیه وسلم سره چې نو هغه یو زیواله کړو په سفر کې او نبی رسول الله والسلام چې نو هغه 2 رکعاته مونږ نو هغه کولو او ابو بکر و عمر و عثمان كذلك متفق علی چې ابو بکر عمر عثمان دې سره هم ماده دورانیه ټوله تیر کړی ده د ټولو حضرات بچنه نو هغه 2 رکعات مسکو بل روایت کې چې نو هغه راځي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت ده هغه چې حضور علیه الصلاۃ والسلام تمامي چې د الله رسول مونږ نو هغه قرآن کې الله پاک دا شرط کړی نه الته دا ذکر ده ان خفتم ايفتنکم الذين كفروا نو کوز یو سړی په سفر کې خوف نه وي یره نه امن او د سکون د راحت چې نو هغه سفر دی به بیا هم چې نو هغه د 2 رکعاته کوي وی نبی رسول الله والسلام مرته چې او
دا چې نو د الله رب العزت چې نو هغه صدقه ده تاسو باندې د الله پاک دغه صدقه چې نو هغه قبول کړي. د دې وجه نه موږ وایو که د چا د دوه پسې څلورو دا سړی ګنهګار شو قیده یې ونه کړله نو بیا یې مونځ هم ونه شولو. د سفر دورانیه چې نو هغه څومره ده. نو سفر باندې چې یو سړی وځي دی چې د کور نه څنګه ووتلو د مسافر شولو. اوس هلته په کومه علاقه کې چې دی پاتې کېږي که هلته د 15 ورځو نه په کمه د اراده نو دی چې هلته څومره ورځې پاتې کېږي په دغه ورځو کې دی به مسافر وي دی به دا 3 منځونه چې دی نو هغې کې قصر کوي 2 رکعاته به کوي او د سنت او د ټایم چې ورسره نو دی به بیا دغه سنت دا به کوي. نو ځکه الله وایي چې نو هغه واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. یو مسله چې نو هغه به کې بل هم ده. یو مسله چې نو هغه د اکثر بعضې علاقې ته چې نو هغه 2 لارې تلي. لکه اوس به نن سبا مونږ ووایو یو لار چې نو هغه مونږ ته د موټر وی راغلی ده یو چې نو هغه جی ټي روډ ده. نو بعضې کرت اکثر چې نو یوه لاره دغې علاقې ته لنډه وي او بله لار چې نو هغه اوږده وي. لکه مثال په طور کې اوس په جی ټي روډ باندې چې نو هغه یو سړی ځي نو دی چې په جی ټي روډ باندې ځي نو به دی چې نو شیرګړه پورې د 78 کیلومیټر نه پوره کېږي. خو اوس یو سړی ورته چې نو هغه په څه باندې رالو په هغې طرف رالو په موټر وی باندې رالو. نو چې اوس په موټر وی ورته چې نو هغه راتلو نو د 78 کیلومیټر نه سوا کېدو 80 کیلومیټر 82 کیلومیټر چې نو هغه دی جوړېدل. نو اوس آیا دی به چې نو هغه قصر کوي او که اتمام به کوي پوره مونځ به کوي. نو دی چې به کومه لار ځي د هغې لارې به اعتباري که دی په جی ټي روډ باندې تلو او دغه لار چې دی نو هغه د 78 نه کم وه نو بیا به په دغه دورانیه کې دی چې نو هغه قصر نه کوي دی به اتمام کوي. او که دی ورته په دې اوږده لاره راتاوېدو په هغه لار چې نو هغه راتلو نو بیا به په دغه صورت کې دی چې نو هغه قصر کوي ځکه د چې کوم سفر وتلو کومه لار ده نو هغه د 78 کیلومیټر 48 میل 3 منزله چې دی نو هغه پوره کېږي او په هغې باندې قصر دی. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین که چېرته تاسو ته چې نو هغه یره وي پریشاني وي چې تاسو به نو هغه څه کوي پریشانه به کړي هغه کسان چې کافران دي ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقینا کافران چې نو هغه د ستاسو دشمنان دي. ټایم خو ډېر وشو. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ او کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې فلیس نو نشته علیکم په تاسو باندې جناح ګناه ان تقصروا دا چې کم کړئ تاسو من الصلاة لمانځه نه ان خفتم که چېرې یریږئ تاسو ان یفتنکم الذین کفروا چې پریشان به کې تاسو هغه کسان چې کافران دي. ان الکافرین بېشکه کافران کانو دی لکم ستاسو دپاره عدوا دشمنان مبین ښکاره. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ او کله چې تاسو سفر کوئ فی الارض په ځمکه کې فلیس علیکم نو نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تقصروا دا چې کم کړئ تاسو من الصلاة د مانځه نه ان خفتم که چېرې یریږئ تاسو ان یفتنکم چې پریشان به کړي تاسو الذین کفروا هغه کسان چې کافران دي. ان الکافرین بېشکه کافران کانو لکم دي ستاسو دپاره عدوا دشمنان مبین ښکاره.